مخ کې په دې باس کول دي چې د قران کریم د یو خبره متعلق چې کوم حکم دی د هغه حکم مراد امغه دی چې کوم بیان پیغمبر کړي لکه قران کریم حکم کړي چې اقیموا الصلاة تاسو مونږ کوی اوس صلات څه ته وایي د صلات تفسیر چې د هغه څه شه دی نو مارس کړو چې دا بیان د صلات متعلق د پیغمبر نه دو قسم منقول دی یو عملی طور او یو قولی طور دا قیم الصلاة حکم چراغه نو د پیغمبر عمل شروع شو مثلا سحر 2 رکعات فرض 2 سنت ماسپخین 10 رکعات مازیګر سلور ماخام 15 ماسختن نه د پیغمبر عمل دا شروع شو او هغه نه بعد کم خلق بچ نو وارد مسلمانانو اغي تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلي چې په مدینه منوره کې اصحاب الصفه چې دا 300 کسان دا طالبان او د دې لوی مدرس چې او آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو با احکامات د دین چې دی هغه د پیغمبر نزد کول دا شی ډیر زیات مشکل نو د موږ متعلق یو ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام ابتدا د اسلام کې به چې سړی په منځ باندې پیغمبر ودرول نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډیر ګران کار اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به والیک کې دا خو ډیر ګران کار حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن اغي ته دا اجازه مکو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سن کی عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګره شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه مثلا تاسو چړمبه ودرېږئ نو څه چل بکوي نیت بتړئ اوس نیت
عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي زړه کې چې د سشي قصد کې د نیت وایي نیت په عربي کې دا په جبه ویلو تا نیت مې وکړه د اخلاص او 2 رکعات منځ ها دا دومره لوی قصه چې دا نیت عربي کې دته نه وایي نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي لکه ایمان څه ته وایي ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړي دته ایمان اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کو نو دغه ایمان لفظي ترجمان دا خلق پويږي نه ایمان وی تصدیق ما جاء به النبي یو اسلام دے داغه بل معنا ده او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبي اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد کې چې زده د جمعې منځ په امام پسې مخ مې د کعبه طرف ته زړه کې دا قصد کې او الله اکبر کې دې تنیت وایي په جبه باندې نیت تړل چي دي دا د علماء متقدمیننا غالبا منقول ندي په جبه نیت تړل دي رسو علماء بیا ویلي دي چې چونکه د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي د دې وجنه دا په جبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجي او فکر به ور د متقدمین او اذهان چې هغه منتشر نو هغه یو طرف ته متوجي نو هغه په جبه نیتونه نه تړل کې به قصد او اراده وکړاو الله اکبر به اوس باقي خبره داسې دي چې اغا زما نسوک واوري یا چرته کلی ملي کی وي نو څلې لانجه جوړ شي او مامي بیا یو څوي دې بیا بل څوي کله کله ماته دا ګلیم راشي نو عزیزانو عرض می داو چې زما خبره بنیادی خبر ازار کوم لکه یو جمعه ما دا ویلیو چې د مړي خبر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي مړه وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت د مړي متعلق صرف دومره اجازت ده چې کفنو ګنډل شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص نو ما په دلته سره راغی چې ازمنګ استاد وای چې دا خو چې څومره ډیر خلک عمر ډیر ثوابي چې څومره ډیر دنیا یو جنازه درنه او پلانې چلی او ډنګړې چلی مال غوګونه می مخره او استاد ته دی وای چې تا کم کتابونه ویلي دي هغه ولي کما تراکا
چا کم تانی ویلې چې زه هغه کې درته بیا وخت خدای بندگانو په خبر ځان پویوا څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لوی دنیاي او سړی پکې مرشي او په ودري په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمون خار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مرشو بس لارو خبر اخلاص عربوں کی جمڑے ہوشی هذا خلاص ما فيه شيء خلاص کارپوریشن والا راشی او کفانی مو کیو ویم لمبئی او بیوی سی او جماعت کی جنازو کیو بس دننا کئی خبر اخلاص دلته به صاحب سلیریش ګنټي سار کړی چورګه خلق نرا رسی ورته دا ټول کارونه خلاف سنت ويكره حدیث شریف داسه ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء اعلام د میت چې ده په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دینه سوا ناغوي چاو اوس کوئی شما مالوړان دي نزان پویو نو اسه هم بعضی خبره داسي چې اوس په جبانیت تړل چې دي تاسو بکلی تلار شي وای بچل کا هغه خو چې په جبانیت نشته ال تاغه درته په سر خوک کړي نیت مې وکړه د اخلاصات معنا هو پکې رم ده دو رکعات واجب منځ کوم د دې حاضر جمعه په دې حاضر امام پسې او مخمه د کعبه شریفه په لور کړو ها 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 ال تدر رکعاتم پکې لاړ شي وګونه به نیولې تر ما خام ټیم د امام پر رکوع ټیټ ده او تا وګونه نیولې دی نیت مې ګورته هغه سمع الله لمن حمدک خیال ده نو اسی زمونږ د عمل کیو ویو نه دی چې دا قوم په اخته که دین ته اراده نه کې هم دوی په یو خاص ویر اخته دي او که دنیا ته کې هم په یو خاص ویر اخته تاسو خیال را نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین ذکر نه دی او اهل دین ته نږدې پاتې شوی نه کوم ته دین زده نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وي اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولي وای زکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده دې تکبیر ته تکبیر تحریمه زکه وای چې په د څومره سيزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرې نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وای او دې پسې بچي سبحانك اللهم اول ابتدا بدا الله د تقدس نه کوي علماء لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله نو دی کې اوس اعلال سبحانك اللهم نا
د یا الله نه اللهم شو. عربی قانون دا دے چی یا حرف ندا چی حذف شي نو داغی پا عوض کی میمی مشدده راوڑی شي. دلتا یا اللہ کی یہ حرف ندا دا او حرف ندا سرا قانون دا دے چی دا لرکینو دا دے وس کی با میم روڑی او اغا میم بروڑی چی اغا شد والا میم اغی تا میم مشدده وڑی. اس دے یا حرف ندا کی خبر دا چی ندا ہمیشہ دا پارا حاضر تکیگی غائب تنکی. غائب کتا پا حرف ندا سرا حاضر فرض کو چی زب دے حرف ندا دے غائب تاواز کم دا ما تا حاضر دے نو دا کفر و شرک. زکا چی ار وقت حاضر پا ہر دے کی موجود پا ہر وقت اوریدن کے او ار وقت ویخ دا صرف دا خدای ذات تے پا دی صفت باندے دا اللہ نا سوا بل چوک موصوف نا. اس منخو پا دی ملک دا رواجم دا خزی چی کٹوئے باندی کڑیو جو شویو تویگی یا پی ربا بارو یا پیر بابا رو رسے گی یا لوی ازوان رو رسے گی وغیرہ وغیرہ. دے سرک دا عقیدہ ہی دسڑی چی پا دی آواز اغما ترارسیو دا کٹوائی دا توی دونا بچ کولش دا کفر و شرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دیر لوی مقام ورکڑے دا ټول کائنات نلان دے دا ټول کائنات دا پاس او دا اللہ نلان دے دا رسول اللہ مقام. لیکن پخپل صفات مختصہ باندے اللہ پیغمبر موصوف کرے ہر دے موجود ہر وقت اوریدن کے دا صرف دا خدا ذات تے پا دی صفت باندے غیر اللہ چرتا موصوف نے. زمون پر ملک دا سے خلق اغیوی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے.